څنګه چې نن سبا دا عالمي حالات روان دي په دې کې چې پاکستان کم کردار دی دا خو موږ ډېر ستایو خو چې موږ یې وستایو وایي تاسو مولیان یې منافقت کوئ هلکه مولا پسې خبره کول په ځان نیمه پښتونخوا جوړ دی سپک بچو ستاسو اصل نسل معلوم دی چې تاسو په مولا پسې خبرې کوئ. څنګه چې ابابیله کله چې تاسو په مفتي مولا شاکر پسې خبرې کولې ولې تاسو په ځان باندې نیمه خیبر پښتونخوا اچولې وه او کله چې تاسو په مولانا شجاع الملک صاحب پسې خبرې کولې نو تاسو په ځان باندې نیمه پښتونخوا اچوله کله چې تاسو په مولانا شیراني صاحب پسې او په مولانا ګلنصیب خان پسې خبرې کولې او فاتحې او ټاپې مو پرې لګولې ولې تاسو په ځان باندې نیمه خیبر پښتونخوا اچولې وه قسم کور ته بولي او کله چې تاسو په مولانا طارق جمیل صاحب پسې خبرې کولې او د هغه تصویر مو د خر سره او د خنزیر سره لګو او د سپي سره مو لګو ولې تاسو په ځان باندې غونډ پاکستان اچولو او که نیم پاکستان مو اچولو درګانو هغه خبرې کوئ چې تاسو کړي نه وي تاسو چې کوم کړي دي وایي چې څه کرې هغه برې وي تاسو غول غوشان خوړلي دي نن که خپلې خبرې لرئ تاسو چې کوم خبرې په مولانا پسې تړلې مولانا طارق جمیل صاحب پسې مولانا ګلنصیب خان مولانا شجاع الملک صاحب پسې مولانا شیراني صاحب پسې ولې تاسو په ځان باندې نیمه خیبر پښتونخوا اچوله قسم کور ته بیل دلګانو دلته په یوت اسمبلی کې ودرېږئ او غول غوشان خورئ الله تعالی مو ذلیله که بیا خلک وایي د مولیانو قدر نه کوئ چې ستاسو په شانتې دلګانې د قصابانو سنډه د تنه دې د سنډګانو د